بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد صدق الله العظيم. عزتمند مسلمانان ورونو زنن صرف ایوی خبری په بورا کې تاسو په خدمت کې حاضر یم. ایموی نظر نه د ویډیو تیر شوله. دا ویډیو تاسو ته په سکرین نه راولم بلکې د موبایل نه د تشیم چې تاسو ته اندازه ولګي. تاسو کتلو عزتمندو چې په دې ویډیو کې یو کاست او هغه باقاعده طور سره هغه خوراک رزق هغه ولیدسي. ما ته افسوس وشو په دې خبره باندې چې یو کاس څنګه رزق ویشته شي. قرآن إذا ببراك سيئي وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. توسو دي أخبل رب شكر ويستين وزبوي توسو تنور زيودكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. وكتشيتا توسو إموي رزق بحرمتك به إموي عزت إموي شكر إموي رزق ایموی هاغی سیزونو چې هغه تاسو ته ما بغیر د څه سیز نه دیر کړي دي نو ان عذابی لشدید ایمو عذاب ډیر زیات ده. بقرآن سوره ماعون کې الله فرمایي ارأیت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. دا هغه آیات مبارکه دي چې په دې کې الله رب ذوالجلال د رزق په باره کې امت محمدي ته هدایات ورکوي. تاسو رزق عزت و احترام وکړئ، رزق توهین ما کوئ. الله رب ذوالجلال یو آیات کې فرمایي وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. الله مثال بیانوي یو کلی خلقو په بورا کې چې یو کلو یو علاقه وه چې هغې ځای کې سکون و اطمینان و هلته کې مو رزق د الله تعالی د هر یو ځای نه راتللو. کانت آمنه هغه کله بیخي په امن کې و مطمئنه اطمینان کیو. یأتیها رزقها رغدا من کل مکان یو هر زینب اغیت رزق روتللو، خوراک روتللو، پیسې روتللې، ډالرې روتللې، پوندونه روتللو. فکفرت بانعم الله اغه د الله انعامات ناشکری وکړله، د الله د رزق توحید وکړلو، دی الله دی روزه بعزتي وباحترامي وكرلا. فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. الله تعالى أغيتا دي بوك ودي خوف دي الوجع ودي التندي لباس وروچولو بما كانوا يصنعون چې کوم حرکتونه هغې کولو د هغې حرکتونو د واجې نه. اوس تاسو وګورئ فأذاقها الله لباس الجوع. دغه مثال ایموی توی کلی نه ده. الله تعالی موږ ته د هر ځای نه راسي، موږ ته رزق راکوي، موږ ته انعامات راکوي، موږ ته پونډونه راسي، موږ ته ډالرې راسي، مشت درهم راسي، مشت دینار راسي. ای آغی مجا ناشکری کو لگای، ای آغی مجا به حرمتی کو لگایو،
یاغي موږ به عزتي کو لګایو عزتمندو احادیث مبارکاو کې دي شان رغله الله اکبر یو حدیث ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمای آقای دو جهان صلی الله علیه وسلم چې تاسو انما ينصر الله بهذه الامه بضعيفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم الله تعالی دې امت راهنمایي دې په غریب سره کړی دا چې الله تعالی دې غریب تا دې بینوا تا دې مسکین تا او دې فقیر تا هغه خوراکونه ویر کړی دي چې هغه خپل دعوتونو سره او خپل احترامات سره خپل غریب او فقیر یادوي عزتمندو تاسو سوچو کې موږ نن څه کوو موږ نن په کوم ځای کې لګایو موږ نن په کوم لیول باندې لګایو موږ نن په کوم لیول کې حرکتونه کوو لګایو موږ د قرآن او د حدیث سره کوم سلوک لګا کړی دی حضور فرمایي یو آیات رایاد شو ابغوني في ضعفائكم فإنما ترزقون ابغوني متلاش کې في ضعفائكم تاسو په کمزورو خلقو کې فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم زکا چې که تاسو ته خوراک میلویږي او که تاسو ته مدد میلویږي او که تاسو ته احترامات میلویږي نو دا تاسو کمزوري خلقو د وجې نه میلویږي دو احادیث د قرآن آیاتونه تاسو ته ما په څه خبرې باندې راجمع کړي دي صرف په دې خبره باندې چې رزق به حرمتي لګی ده رزق به احترامي لګی ده رزق به عزتي لګی ده یتیم او د فقیر او د مسکین سره کوم سلوک لګی ده په دې کې دوی خبرې دي تاسو ته ما حدیث بیان په دې کې دوی خبرې دي پهله خبره رزق به عزتي او به احترامي چې هغه قرآن آیاتونه تاسو ته مو او احادیث مو تاسو ته بیان کو دویم غریب سره کوم سلوک لګی دی د کومې طریقې سره غریب ته د رزق ورولي آیا دا انصاف ته آیا دا عزت ته آیا دا احترام ده الله رب ذوالجلال خوش پیغمبر یو حدیث موتر یاد شو ان الله لا يرضى ان الله لا يرضى الله تعالی راضی ده عن العبد ده هغه بندانا الله تعالی راضی ده ورضوان من الله اکبر ده الله رضا ټولو نه زیاته ویچته ده د جنت نه د باغاتو نه د میوو نه د دنیا د هر قسم نعمتونو نه خو الله تعالی د خپل رضا فیصله یې چا په باره کې کوي ان الله لا يرضى عن العبد الله تعالی د هغه بندان راضي ده ان ياكله اکلا ان ياكل الاکلة چې هغه ایوا ګاپه وکي ایو خوراک وکي معمولي ونده کې څه هم ورته میلاو شي فیحمد الله په هغې باندې د الله تعالی تعریف وکي د الله حمد بیان کی فیحمده علیه په هغې باندې د الله تعالی تعریف وکي الحمد لله وی سبحان الله وی او یشرب الشربه او یا الله تعالی هغې ته شربات ویر کی اوبه ویر کی سکاک ولا نعمتونه ویر کی فیحمده علیها او په هغې نعمتونو باندې هغه د الله تعالی تعریف وکړي الحمدلله سبحان الله دا ویي او بیا موږ هغې تعریف نه علاوه څه کوو کوم سلوک کوو كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين الله أكبر تو د کفارو په باره کې راغلي دي چې مسکین او د فقیر سره څنګه سلوک کوي دی لګی دي
کوم ربیا ورسره کوي. سوره ضحا کې الله خپل پیغمبر دستیلی و اما السائل فلا تنهر. فقیر په بورا کې ډېر عجیبه رویه ده. ته هغه شکنه ما، هغې ته به حرمتي ما کوه، د هغې به عزتي ما کوه، د هغې به احترامي ما کوه. او به تاسو ته مو دا حدیث انما ینصر الله هذه الامة بضعیفها بدعوتهم وصلاتهم واخلاصهم. الله تعالی ادي امت مداد د هغې د فقیرانو سره کوي چې هغې ته خوراکي ورکوي، هغې ته دعوتونه ورکوي، هغې ته رزق ورکوي. او به یو حدیث کې دي الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، كالمجاهد في سبيل الله. فقیر و مسکین چې هغه غواړي نه خو ډېر مجبوري وي، او هغه ښځه چې هغه بیوه وي، هغې خاوند مړ شوی وي، وفات وي، دا په شانتې دا فقیر و دا مسکین او دغه ښځه دا په شانتې د هغې منډې وانیوله ده چې هغه په میر کې منډې وایي د الله تعالی د جهاد کې آخ کې ونده کې مثالې ده. د دې د وجې نه د سره به احترامي به عزتي ولا سلوک دا ډېر زیات ناجایزه ده. بیا زه اخري کې اپیل کوم هغې خلقو ته چې کوم خالق دغه امداد دغې خلقو ته ورکوي چې هغې د رزق په ایجاد نه پوهېږي، د رزق په توهین هغې باندې لګیا دي. آیا تاسو مداد وشو؟ آیا تاسو خپل ډونیشن صحیح طریقې سره ادا کو؟ آیا تاسو د الله تعالی رضا و رضوان من الله اکبر واخستلو که د الله ناراضتیا مو واخستله؟ لږ سوچ وکړئ. امو کلي مشرانو کشرانو لږ ژوند کې د خپل کلي په حال رحم وکړي. لږ ژوند کې په دې ټول امت کې هغه خالق ما ګرځېږي چې هغې ته الله بیا سبا ته لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون وچی. ډېره ډېره مننه. السلام علیکم ورحمة الله.